سلامونه د سحر سلام می قبول کی. سنم لګیا شو د خپل په زندگی په روزګار او په کارونو باندې او امید کوم چې تاسو ټول به خیر ټیک ټاک به زه خپلم خیمه خجوړه تکړم دا کمبل مې رئیس ساری کړی دي زبې کمی او په دې به زیات وینځم ځکه چې بیا زما د کچن کارم زیاتی او کدا برش ما او خلنو بس دېشته چې کدا روټه مې ولا بیا په خې کې دومره ډېری یو وخت وو یقین ومنئ چې غټ غټ کالینونه او کارپیټونه مې وینځلي دي خو ډېر پخوا نه و دا اوس وخت و کشرخان پروت دی او ما ناشته چې دی جوړه کړه زه نه پاسېدلې دي او زه نه اوده دي چې کوم موده یې هغې له بیا جوړم به ورسره ورکومه او ما یې زه د دې کور صفایي وکړم انټي خو داسې پخه ورکه شوه چې انټي خو نه راځي خو زه خو انټي جوړه شم زما خو خپل کور دی خپل مې روزګار دی نو ما یې لازم چې دا ښه ښکلې کلکه صفایي وکړم نن زه چې کله جاړو هم که نه دومره ګند به روزي که نه څه چې که چا په میاشتو جاړو نه راوالي او داسې به کور صفا شي چې پوچه مې نه والي او کور صفا شي ته وایي چې که پوچې مې والی شي او درې ورځې بیا کور څخه کېږي دا زما په جاړو کې خاص کمال دی پته نشته چې څه چلي او انټي خو چې صفایي وکړي که نه د خپو په لاندې به لږ ساعت کې ګند ته محسوس کېږي مو ورته وایي چې انټي دا ځای څښه دی دا ځای څښه دی او بیا به حیرت کي او که ډیلی بیسس باندې صفایي کوي که نه دونه ګند راوځي او زه یې چې دی بیا بیخونو او کونجونو کې صفایي کوم که نه هغې مجال نشته چې داسې کونج را صفا کړي داسې او زه چې دا جاړو چې څومره پورې لاندې ځي که نه هغې ځي پورې زه صفایي کوم اوس دا ځای دی دلته کې دا به زه اوس داسې د بیخه را صفا کوم چې دې ته زما څو ورځو نه سوچ و چې تا په صفا کوم کور مې صفا کړو لوښي مې ووینځل دومره لوښي که نه او خاص که دا غټ غټ لوښي نه دا ډېر ستړي کول کوي لکه دا زه لوښي ما دلته بار ووینځل نو هغه ځای به پورې داسې خراب شو خاونده کې څه شي دا ګیل دې مې ووینځله خو وایپر لا باد نه دی فارغه اوس مې ځان ته پې چای کړي خو ما یې ځه چای پخه شي چای به وڅکو چې کار هم داسې کار نه کوم که نه زما داسې نارمل کار نه لاسونه مې داسې تور تور او دغه شي ګونځې ګونځې شي دومره زیات اکار کومه دا غوړو والا دغه مې ووینځل اویل والا دې ته مې اراده وه خو ما یې پرېږده یې اوس هلته زما ډېر سوچ چې دی که نه هغه ویډیو ته وي او زما ویډیو ایډیټ کول دي هغه کار مې راته پاتې دی او بیا ماښام کټوی روټی شي نو بس دې کې ورځ داسې تیزه تېره شي که نه داسې تیزه چې پې پوهېږم نه چې ورځ کم خوا لاړه الله دې ټولو ښځو له همت ورکوي چې د صفایانو خیال ساتئ که نه بیا به دا کار کېږي چې پکې صفایي نه کوئ د کور هغه شانتې پوچه مې هم لاندې نه والي پوچه به اوس وخت اوده شي بختورو قسمتورو کمبلې ووینځلی شوې بره م واچولې راځئ چې بره سین وګورو انټي داسې په چوټیانو تللې ده په خرانه تللې ده ته به یې څه کا نو هغه اوس ما وایي چې زه دا ټولې تولیې ووینځم دومره زیاتې کپړې دي که نه جمع شوي دا او ماشین مشین نه مې رابار کړې وې کپړې چې بارانونو راته څه دغه خولی دی چلې راته خولی دی سم چلې راته خولی دی ما هم دا سوچ کړو چې دا تولیې خو زه خپله ووینځم سمې ډېرې تولیې جمع شوي دي او دا سوټ مې دا خو مې ردي کو 2 ځل مې واچولو بس ردي مې کو ولې چې چمک چمک ډېر ترې نه ځي دا وړه کمبل شوه اے سی والا او دا هم اے سی والا شوه او دا 2 غټې شوې دا داسې اسانه شي په دې کرسۍ چې واچو که نه نو دې نه بیا دا اوبه وڅڅېږي بیا په دیوال واچو او دا د مونې دیواله پیشوګانې م سي هغې له مونږ بوره روړو که نه لرګي والا بوره سي هغې هغه چې کومه خپله خاوره دا دومره ګرانه ده که نه چې یو هفته کېږي او پیکټ چې دی 5 kg والا نو ما یې زه بوره م ښه ده دا والا صفا کوم دا اوس باران اوبو د باران د وجې نه دا لونده شوې ده ګوره هسې داسې نه لونډېږي نو لیسټ ګو راځئ چې لاندې لاړ شو او ځان له چای وګورو که چیرې پرې شوي اوخو منډې که شابه منډې که پیسو هم ملاوېږي که نه زما پیسې پکې مه لګوه مهرباني وکړه دغه دې راشي پارسل راشي ښه ښکلې ودی خو پیسې ورکړه که نه ولې چې ورکړم پیسې څه چل شوی دی زمونږ د بینک یې که نه زمونږ د بالکل د بینک نه د بینک یم نه د خزانه مهرباني وکړه زه ملنګه نوکره یم د دې کور اوسو دې هولي ته مې وګوره زمونږ ATM یې
نه دی خپل ته مې وګوره او دی پرتوک ته مې ټول وګوره چې نون خوشته دا به داسي دا ای ټی ایم او دا به داسي نو کران دا مونږ ته نه پوری ولي فیشن دې کړی دی مستا نو کرم نه جوړه کړی دا په دې کې ای ټی ایم می اړو ای ټی ایم نه یمنا خوب را پاسېږي په مړه مست ناشته کې لاړ څنګه ورو مړی ته کلاړ ستابم خیر دی مان نه وای چې ولی سټډیو اور غټلوخي مې مانچ کورا ته ځان سم دیګ مال ښکارې دو نو ګورو سم باندې ترکی مورکی ځوړند دي هغه د چکی مې ستړي کوي لوخي مې یو ځل سهار وختي کې سټول ختم کړیو بیا مې دا دویم ځلی وینځل هغه مې سنبال کې بیا مې دا وینځل نو ځکه راته لږ کار کم شو څه شي شرټونو ریټینګ راکړه شرټونه سینګل شرټونه بس گزارې والدینو چې په 1500 روپو باندې سلو شرټونه راشي نو ظاهري خبره ده نو خو کوالټي خو سټاف دې نه مړه سټاف هډو خنه بس نارمل کې مخنه ده خو بس گزاره کوي گزارې نه تاسو نه شم دیلې اوس به خپل کمرې ته راشو چې لکه دې کې موږ ته مته وخو هر شی به راځي او زما کمرې ته بروړې شي لکه کارکولیټر شو دا بنګړي زمانه دي دایم راته پکې راځي چې سنم خان وګورو سنم خان خپې پای پرتو مې دونه لوندې لچې ګیلري مې وینځلا لوخي مې غټ مانچ کو خامخا کمبلو کې مې وسره ټوپونه په وال مال چې کمبل خو سمې صفا شي د صرف وبونه ابل خو کشن خان خو چې یا پروت نه را پاسي سو سره وکړو نه را پاسي د ورځې 2 بجې دی دی وداسې نه و چې زرا پاسم چپلا مړه وخت خو چپلې مخ نه راکې مال خو ځان بدخکاری په دې خبرو څوک بچیس کی څوک به مالټي خوري وای د هر چا بخپل خوخه چا به جانګې چولی وای دا خو جانګې نو راځي را جوړ کړو جانګې او دسته کولو او څوک به چې نه یو بیا ګوټو نه بس ډیر کارونه خو مې وکړو تاسو را سره یې نه تاسو نن زما د ورځ ګورئ لوبیا مې مخړې را خوشته کا او چڼه مې مخړ کیلو مې خوشته کا ولی چې هغه بیا زه تاسو ته مخ ته خیم اکثر بیا وایل کم فریزر کې एकदम او دی خو لګیا شم په کټوې په خولو بس د ماښام مونږ مې چې وکړو د کچن ته زه رانه نوتم ما وی چې ماسخوتن ناوخته چې کېږي چې ما روټۍ کټوې کړي که نه او زه په خوم لګیا یم کریلې روش والا او ساده سالن د چکن والا نو بس چرګه غوښه مې په سره کېدو کې ایښوه د هغې چې کومه طریقه کار دا ته ښیم چې څو پورې غوښه سره کېږي ښه ما غوړو کې دا کریلې چې دي ثابت ما وینځلي که نه بیا یې زه نه وینځم وروسته ولا اوبه نه وړم دې وجې نه دې سره خپالې لږ کنټرول کېږي نو بس هغه غټې چې وې مې 15 منټه سرې کې پکې او بیا مې ورپسې نورې کټ کړې واچوې دا ثابتې کریلې چې وې پوپې مې دی الله وبخي هغې به خوړې نو هغې سره مونږ پې مدد شوي یو او ډېره مزه م کوي او ښې به سرې کوم چې څو پورې کریله سره کېږي دا غوښه سره کېږي دا ښه کافي ټایم اخلي نو ما ویل زه به وله زر نور شی نه تیار کړم مطلب پیاز شو الو شو او دا دغه شو دا کدو شو سالن چې زه جوړوم تاسو ته مخکې ورځو کې ما یو ریسیپي ډېر کړې وه د دې کدو پیټه کدو چې دی غوښه کې وه هغه ډېره مزه کوي دا خو سمه د بن والا پینډه جوړېږي خو دا زه هم هغه طریقه کوم لګیا یم خو دا ټماټر دومره بدرنګ راغلی دي زما خو دا داسې ټماټر خوښ نه زما سره غړ ټماټر خوښ دي چې لږ زر حل کېږي بس غوښه ښه ښکلې سره شوه اخوا کریلې هم سرې شوې دې ته وایي داسې په منټونو سیکنډونو کې کار کول دا تاسو ته داسې ښکاري ګور دا ښه کافي ټایم اخلي بس غوښه مې ترېنه بار کړه دا یو اسانه غوندې ریسیپي ده ښه چې نور سره آیډیا نه وي داسې وکړئ دې کې ما ټماټر واچول څلور او یو پیاز مې پکې نه 2 پیاز مې پکې واچول او د کدو هغه چاړې مې پکې واچولې او یو پیاله اوبه مې پکې واچوله اوږه مې پکې واچوله او دې له به زه ورکړم پریشر تاسو سره کدو نه وي نو ټماټر پکې ښه ډېر واچوئ املي مې پکې کېښوه او بس دلته به والا چې 15 منټه 6 منټه پریشر ورکوم نو دا به نرم شي ښه دې خوا بل خوا چې دی دا دغه سرې چې کریلې ښه خورې نو هغې کې ما واچوله 3 پیاز او پکې 3 ټماټر او ورسره به مالګه واچو مالګه مې مخکې د کریلو کې هېره شوه چې کریلې سرې کېږي هغه ټایم پکې مالګه واچېږي نو ډېره ښکلې شي او د پاسه مې پې کټوی مساله سور مرچکې شو دنیا او زیره پاوډر دا زما بیسک مسالې مطلب چې کومې زه ډېرې استعمالوم که نه دا مې پکې واچولې دا به اوس داسې 2 یا 3 منټه هم زه نه سره کومه داسې 2-3 منټه ووایي نو هغې نه پس پکې الو ور واچو او بس بیا پکې لږ شانتې اوبه واچو الو پکې سور کوم نه لکه داسې ووایي چې یو پیالې قدرې اوبه مې ور واچولې پیالې نه هم کمې وي نیمه پیاله او دې له به مونږ ورکړو پریشر
دا هم چې تقریبا داسې 15 منټه پریشر اخلي بیا دا نرم شي ډېر ټایم نه اخلي. اوس دا دواړه کوکرې به خپل کار کوي زه به خپل کار وکړم. زما څه کار دی زما هم کچن کې کار دی وي تاریږه را تاریږه په دې کچن کې ګول ګوله لکه اضافي کار چې او کومه کچن را صفا کړم زما چې روټۍ ته کچن صفا شي اله مال روټۍ په خول خوند راکوي ور اصل له خوند هم نه راکوي. دا د زندګۍ د ورځو ژوند چې کومې ورځې دي دا دومره بې برکته شوې چې هره ورځ مونږ وایو چې دې نه به لږ کار کم وي بل را روان ورځ کې خو هغې نه هم زیات وي. بیا مونږ وایو چې کیدای شي چې دا کار مونږ نن ډېر وکړو بله ورځ کم شي خو نه کمیږي. ما وکته زما خو چې کله نه د 15 کالو عمر جوړ شوی دی 15 سال به مې چې زه په دې کارونو باندې سر شوې یم. اوسه پورې ما له اسانتیا نه ښکاري خو بس څه ووایم څه ویلی نه شم. د زندګۍ تقریبا 24-25 سال ما کارونه وکړو او بیا هم لا زه په ارام نه کښېنم. خو بس دلته کې ما کچن صفا کړو او کوکر وکړو خپل کار دواړو خپل کارونه وکړو. اوس به کوکر خلاصې کړو. اوس به دې سره مخته څه کوو دې سره به دا کار کوو چې دا به سره کوو. که روش دی هغه به هم داسې 15 منټه سور کړم نو دا به تیار شي. هغې الو نرم دی او دا د سره کولو په ټایم کې به زه لږ شانتې دا الو ماتوم لکه په دې سمسې باندې به له زور ورکوم مات کېږي به. او دا بله کټوۍ چې ده که نه دا د غوښې والا د چرګې د غوښې دې باندې لږ ټایم لګي. یو خو دې سایډ والا ګیس هم سلو دی دا د چې کوم د کریلو والا روش دی دې سایډ ګیس تیز دی زموږ روټۍ مونږ په دې طرف پخوو او دا بل ګیس چې دا سلو کار کوي. خمال خیر زه ته په مینه مینه پخېږه او دې نه پس به بیا روټۍ پخولم دي. آسمان ښه نه دی آسمان غره پره لګولي دي درزه دروزې لګولي دي. هغه وایي چې بره راځه بره مې کمبلې اچولي دي هغې ته مې مار خطا کېږي. دا د باران اوبه چې دا خړوالی کوي که نه دې کې خوره شانتې دغې صفا اوبه نه چې مونږ وایو چې بیخي صفا دي کپړې ورته سپینې نه شو پرېښی که مینځلې مونږ دي سایډ ته کوو به نو بس دی که دا روش چې دی که به اوس دړیا او شنه مرچکي کټ کړم دا به تیار شي. ان الو پکې مات شو نو دا ډېر مزیدار لګي. داسې طریقه هم اسانه ده او ښه ښکلې زر شانتې جوړ شي. او دا بل سالن چې دی باندې بلا او مینې سره سور کوو نو بس دې کې کټوۍ هم تیارې شوې چټني هم تیاره شوه. بیا نمبر شو د روټۍ بس دې کې مې مسالې واچولې بیسک مسالې زما چې کمی د کټوۍ مساله شو سور مرچکې شو لږه شانتینی چمچ ګرمه مساله شو او کورکمان پکې واچوم لکه دی او سالن کې مسالې زیاتې لګي ا د کدو د وجې نه او ټماټر هم پکې ښه زیات اچېږي نو دا هم ډېر مزیدار لګي. زموږ په کور کې خو ډېر شوق سره خوړی شي دي کې د کدو ذایقه نه راځي. کدو ذایقه پکې برکه شوي دي ټماټر او د کوکینګ ماستران جوړ دي کچې په کتو چا کوکینګ زده کولې کنه نن به دا مونی او دا ګول دا به غټ شیفان ما نه به غټ کوکینګ دي زده کړل دا سکلک راته کینی چې کلم ز کوکینګ کوم دا دواړه جوړې شوې نه کینی چې ماما لګیا ده کار بس او موږ دا سالن ماما سره تیار شي بس خیر سره روټۍ پخېږي او روټۍ نه مې مخکې یو منډه چته واله کپړې مې راکوزي کې نه سوري کپړې نه تولیې وي او دغه وي کمبلې مې فوټ کې په کورسو مې کېښوې بره کمرې کې مې دوه کېښوې او دوه مې لاندې راکوزي کې پوره چې دغه نرۍ کمبلې مال چې دونه خواریانې مې پرې کړي دي چې اوس یې سنبالي وکړو. بس سالنونه هم تیار شو روټۍ هم پخه شوه او چې کله هم روټۍ تیاره شي زه هم چې بس دې نه پس به آرام شي خو آرام نه به نور کاوي شي کارونه شي څوک کاوه غواړي نو څوک به څه غواړي لکه دې نه پس به اوس ګور چې بیا سي او دې خویندې کې ما چې کله ښه سور شو دې کې بیا ما لږې شانتې یو پیاله یو ګلاس اوبه واچولې مزیدار سالن شو تیار. روټۍ نه پس به بیا چې روټۍ وخوړې شي دا کوکرې به دواړه خالي کوم او دا دواړه شیونه به پرې باندې کوم ځکه چې کار هم راته لنډ شي. بس یې سالنونه مې ورته واچول زما خو دونه د ستړې شوم چې ورته ویل مې چې روټۍ مې زړه ته نه کېږي خو کریلو ته چې وګورم نو بیا مې ورته زړه وشي ځکه امي مې دې الله وبخي هغې به کریلې بینډۍ دا سبزي به د هغې ډېره خوښه وه ساګ شو نو هغه خو بیا بچو ته ما خبره پاس شي نو زمونږ هم دا د غوښو نه مو زیات دا شی نه خوښي اوسه. ښه نو زه بیا کچن ته رالم دلته کې مې دې ټولو له اګۍ ویشولې ولې چې دروند باران لګیا دی چې دروند باران لګیا یا به چای پخې یا به اګۍ اچو یا به وله سوپ جوړې ما دې سوپ دله جوړولی نه شم نور ستړې ډېره زیاته یم او موبایل کې مې کار هم ډېر زیات دی مې زه چې څو پورې اګۍ دغه شي بله دي له به اګۍ ورکړم دي به اګۍ خوري او زه به لږ دا کچن را صفا کړم ټول کچن به صفا سوتره کړم هغه لوبیا به پرې باندې کړو دغه به پرې باندې کړو چڼه نو دا مې وله سپینولې ځکه نه مایل چې موږ دې به پورې مشغول شي دې به پورې کینی دا سپینول دي شروع کړي او زه به لږ دا کچن کار وکړم. مخکې به وه
چې دا زړه زور مې کله ډېر و چې کله ځوانه وم ورته کېناستم سپینې به مې کې ټول بیل بیل باولو کې واچولې اوس هم ځان له خندا راشي نن سم دې په سر خېجولي نو بس دلته کې کچن صفا شو او یو سالن خو بیخي ختم شو او دا پکې پاتې شو دا کریلي و سالن ولې چې دا کریلي سالن صرف کور کې یو بل کس ته اخوري زه خورم او بس کچن مې را صفا کو او دا به سره مې دا دروازې را صفا کړې ولې چې دا پرون ما نه پاتې شوی وي دا هر دویمه درېیمه ورځ داسې په کپړه صفا کوم نو دا ما نه څخه کېږي نه داسې لږ لږ کار چې کله انسان کچن کې کوي نو کچن ګورې هغه شانتې کار نه جمع کېږي چې کله یې موږ پرېږدو نو اوهو دا د کتلو نیو په دې خو داسې دا ښکاري چې د اوبو څاڅکې کې ورشي عام پرې ښکاري زموږ د شیلفونو کلر چې کم دی که نه د دروازو دا ډارک دی تیز کلر ځکه نه دی ښه دی کې یو ببر غونته کې وي لږ شانتې لکه دا چمک پکې نه وي نو هغه ډارک یې په هغې بیا هم داغ نه ښکاري دې نه مخکې چې موږ په کوم کور کې رنټ باندې اوسېدو دا لا نه و جوړ شوی نو هغې کې داسې وه نو ما خو هغه خوښ شوي نو ما دې ته یې ډارک ولګو نو خو موږ ډارک د چمک والو لګولو دا غلطي مو کا نو دې باندې اوس هر څه ډېر صفا ښکاري بس دالته اوس دا تقریبا ډېر ناوخته دی زما خیال 12:30 بجو ټایم شو د شپې زه لاړم ښه په ارام مته ناسته وم موبایل کې مې ښه ډېر کار م وکړو دا ویښې ده بس اوس به دا سټور کړم زه دا داسې کوم که نه چې یعنې تاسو ته ښکاري غټ غټ پلیټ مې راواغچولو بیا مې هغه لفافو ته واچولو او د دې زیبونه دي که نه دا بند شي د شاپرې بس دا به اوس فریزر کم کله وریجو ته پکاري کله ناشته کې پکار شي اچانک راوایخله زر بله مساله جوړه کړو دا پکې واچو دغه شانتې لوبیا شوه چې یو ځل سره یشیږي سلنډرونه پرې نه ختموه نو دا یو ورکوټي لوبیا مې کېښو یو غټه غټه چې ټول کور ته پخومه رالم به او دا ورکوټي چې کله داسې سالني لکه څه سبزي هغې سره سره شي دا هم ایکسټرا ده دا اوس ګورو که ویلوګ مو خوښ شوي فیملي سره یې شیر کوي او ټول ما سره مرسته وکړي چې ما له الله کامیابي راکړي ملاویږو به نیکسټ ویلوګ کې زما هم دغه د کور خبرې دي او د کور طریقې مې دي نور امید کومه چې تاسو ټول به ما سره یې همیشه الله په امان